دې کې دوه خبرې دي. یو خو دا دی که په نړیوال کچ وګوري یا د مین سټریم میډیا یا انټرنیشنل میډیا، نو د بده مرغه د هغې سوچ سره که وګوري یا هغې چې کوم ویورز دي، نو هغې دپاره د خیبر پښتونخوا عکس چې کوم دی ډېر داسې دی چې هغه وایي یاره ترهګري ده، دلته چې کوم دی خلک داسې دي چې هغه ذهني طور باندې چې کوم دي د انتشار سره دغه دي یا نور داسې مطلب منفي عکس بندي شوې ده. خو حقیقت داسې نه دی. بیا چې همدغه خلک چې کوم بهر ملکونو کې دي، خصوصي که مونږ د یورپ خبرو کو، د امریکې یا دا شان نور د چې کوم براعظم دي د هغې خبرو کو، هغه خلک چې بیا کله پېښور ته، کله سوات ته، کله چترال ته، کله مومند ته یا داسې نور علاقو ته راشي، که مونږ د هزارې ډیویژن خبرو کو، نو هغې بیا حیران شي چې یاره مونږ خو چې کوم عکس بندي لیدلې وه د پښتونخوا والې سه یا د پاکستان، حالانکې داسې څه نشته شوې ده. بل دا ده چې کوم حقیقي ده، دا ده چې د دنیا ټولو نه د ښایسته ځای چې کوم دی یا چې ورته سویزرلینډ وي، نو هغه د پاکستان هغه خیبر پښتونخوا کې دی. دغه شان په هر لحاظ سره لکه که پرسنالټي خبره وکړي، نو هغه ملاله د دلته نه تلې ده، نوبل انعام یافته ده. دغه شانتي که د شاعرانو خبره وکړي، بیا که د فلم انډسټري خبره وکړي، نو د بالیوډ ټول چې کوم ښه کسان دي او کوم د هغې سټارز دي، نو د پېښور دي. یا که د سپورټس خبره وکړي، نو بیا سپورټس کې هم چې کوم دی بیا د سکواش یا د کرکټ، نو دا ټیم د خیبر پښتونخوا تقریبا د پاکستان چې کوم ټیم دی د کرکټ ټیم که مونږ خبرو وکړو، نو نیم نه زیات ټیم کې د خیبر پښتونخوا کلاړیان دي. نو دا خو هغه پرسنالټي خبره شو. بیا علاقې پېښور چې کوم دی د ایشیا ټولو نه زوړ تاریخي تهذیب یافته او د تاریخي ځایونو نه ډک ښار دی.